د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نن سوال دا دی چې پیغمبر علیه السلام د خپلې مور شودې تر اخره پورې ولې نه دي څښلې، یعنې دا پر آزاد باندې بل چا ولې بوتله ولې ورکړی و. د هغې وجه دا وه چې عرب کوم وو، د دوی دستور دا و چې خپل اولادونه یې به یې شودو ورکولو دپاره بلې زنانه ته حواله کول، یعنې دوی به خپل بچي داسې زنانهو ته ورکول چې هغو به دیهاتو ته یې وړه. نو دیهاتو خلک چې کوم وي، یو خو د هغوی زبان صفا وي. کله چې شهري ماحول کې سړی پاتې شي نو هلته زبان ټول ګډوډ شي، ځکه چې هلته مختلف خلک وي، مختلف زبانونه ویل کېږي، نو زبان ټول ګډوډ شي. او دویم دا چې د دیهاتو کومه آب و هوا وي، اوبه شوه او موسم شو، هغه صفا وي، تندرست وي. نو دوی د وجې نه د عربو د دستور مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وړتوب کې خپلې مور چې د هغه په رضاعت باندې حلیمه سعدیه ته ورکړه چې هغې ته شودې ورکړي. دویم سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضعي مور چې کومه دی حلیمه سعدیه، د ده تعلق کومې قبیلې سره و؟ جواب دا دی چې د تعلق قبیله بنو حوازن سره دی، قبیله حوازن سره. او دا داسې قبیله وه چې په عربو کې په فصاحت او بلاغت باندې مشهوره وه. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په تاسو کې فصیح یم، زیات فصیح یم، زما زبان ډېر صفا دی، ځکه چې یو قریشي دی، او دویم دا چې د زبان زده کړی دی په حوازن قبیله کې، او دا چې بلاغت او فصاحت کې ډېره مشهوره قبیله وه. دریم سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضعي مور چې کومه دی حلیمه سعدیه، دا بعد کې مسلمانه شوې دی یا نه د مسلمانه شوې؟ نو د باره کې صحیح قول دا دی چې د بعد کې ایمان قبول کړی دی، بلکې دا مسلمانه شوې دی. څلورم سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم رضعي پلار دی، یعنی د حلیمه سعدیه چې کوم خوند دی، د هغې نوم دی حارث بن عبدالعزا، دا مسلمان شوی دی یا نه د مسلمان شوی؟ نو د باره کې مختلف روایات دي. بعضې روایاتو کې بعضې روایاتونه داسې معلومیږي سیرت کتابونه لیکلي چې مسلمان شوی دی، او بعض نه معلومیږي چې دا نه دی مسلمان شوی، بلکې دا بغیر د ایمان دنیا نه لاړ دی.